دا ماشومان دومره وږي وو چې دوی هغه روټۍ په کم انداز کې وخوړله، ورپسې چای هم پې وڅښله. د دوی د وړاندې موږ د چو سره ډوډۍ وخوړله. الحمدلله پهر پې کوو، د الله پاک لاک لاک شکر دی، ژوند تېرېږي. اولاد ډېر زیات خوږ دی، خو زه یې رپتي شم په دې غلا په پیسو. دا ډېر خلک وایي که نه غل او چور او دا واغه بلکل به پرشته نه، خو اولاد ډېر خوږ دی چې دې ماشومانو زه نن کوم جړولی یم که نه تاسو ته څه پته ده. دې ګوره دا کوتي ماشوم دی چې په چېرته په ژوند کې چپړې نه وي لیدلی، او بیا په دې نور باندې چې په سړک پې کله دا خپه کېښودله نو جړل به په دې یوه برقه کې دې نیا سره وده کېږي. مور هم پرېښي دي هغه ځای کې ورسره اوسېدی نه شي، پلار په دې پرېښي دي چې د بچو لوږې تندې نشم کتی او کار کوي نه. نو ما ول الحمدلله کور هم ورکو، زه هم وله ورکوم، بیا مې هم ورته ووي چې کله وې نو دلته کې کور در کولی شم. جسیم مرزی صاحب په ذریعه باندې د ماشومانو له مې چپړې چې کله واغستې نو د مور د نیا لاس اوچت که، وي شکر دی چې د نو څو چپړې مې وشوې، چپړې ارمانو ښه. بیا ما سره لاندې دکانداران دي، خدای د هغوی له دې اجر ورکړي، نو دې ماشوم له هم کپړې وشوې، دې له هم وشوې، دې دوه له چې کوم دی نو موږ سره کپړې وي او هغه هم دې له ورکړلې، او د نیا دپاره هم چې کوم دی نو هم ښه ښکلې کپړې ورکړئ. بل ګرانو کتونکو تاسو به هغه ځای کې کتلي چې صرف یو جګ دی یو، او په دې برقه کې د وده کوي، نو داسې څادرې مې ورله ورکړئ. دا ونیسه که نه ما بیا ته وګوره که نه داسې څادرې دي، دا د تحریک د طرف نه دا څادرې وګورئ جی، دا د تحریک د طرف نه داسې څادرې دي چې ډېرې ښکلې څادرې دي. ښه دا مې وله پتیله نه وه، نو دا به مې دا د دې چې کوم دی نو دشکې شو، دا چې کومه ده نو کاشوغه شوه، دا چې کوم دی نو مجمه شوه، او دا چې کومه ده نو پلیټونه شو. خو چاته ځان له چولې روړی نو 4 پلیټه دي، نو په دې کې به یې خورئ. او دا چې کوم دی نو دا پکې کنډولې شو، او دا چې کوم دی نو دا دستا دپاره ده ونیسه بچی ونیسه ګوډی که نو شابه. ښه دا مجمه شوه، دا چې کوم دی نو دا وګورئ جي، دا ورسره هغه جګه مو دا مو له بل جګ ورکه، او دا چې کوم دی نو دا مو ورله خانک ورکه، او په دې خانک کې به بېګا له دا وړاغږي، او هلته کې به خشاک وکړي دا ماشومان، او هغه پاخم کې دا چې کوم دی نو ګیلاسونه، خو ډېر ګیلاسونه دي، ښه به ښه ډېر ګیلاسونه دي. او دا چې کوم دی نو دا پتیله ده، خو چېرته چېرته پی دغه وي نو په هغې کې به چای پخوي، او دا چې کوم دی نو دا کنډولې شو. یو جګو که نه بې ابې چې ما کله دی ماشومانو ته دا چپړې او تاد له درکړئ، تا د الله ډېر شکر ویسته. چپړې څومره وخت د دوی نه وې؟ تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دا سپېره د چپړو ګرځي. د دې وجې خو دغه یو د خپه په شیشه خوږ شوله، هغه دی نه تا ولیدله په ګوډه ګوډه خوار ګرځي. زه چپړې نه شم اخیستی، زه څه وکړم؟ زما یو 3 کټ وو، ما هغه هم خرڅ کړو، مې خوړل، څه وکړم؟ داسې ټیم چې په نخره دې وده کړي دي؟ بلکل په نهره 2 ورځې په نهره وده شوي، او جړل به درته، او جړل به په جړه جړه کې به وده شو شته. او چې یوازې دوی نه چې ما به دوی نه زیات جړل، ځکه چې 4 ماشومان دي، څه وکړم؟ دوی نن داسې ډوډۍ وخوړه چې داسې شنې خېټې پې وغوښتل. خوشحاله دي ډېر، او چای ورپسې خو لګېده ډېره ډېره ډېره. دوی نن په 5مه ورځ چې وڅښله، نو خود خوشحاله دي. دوی نن په 3مه ورځ ډوډۍ وخوړه، نو خود خوشحاله دي. نو بس ښه مور یې دا راته وویل چې دا دې برقه کې تا ځان سره وده کول؟ دا زما سره په دقه برقه کې به زه ورته پله نه کښېنم او پرلات مات کړم، څوک مې په خپو سم دي، څوک مې غېږ کې سم دي، دې برقه کې سم دي. ماشي بیل دي، پلار هم پرېښي دی او مور هم پرېښي دی، او پلار وایي زه دوی سختې ته نه شم کتی، او د مور د اوسېدو دغه ځای نه دی، هغه ځای دې ولیده. دا پلار یې څه مزدوري نه کوي چې دوی له ماښام کې چېرته چولې روټۍ روړي؟ که پیښه شي چېرته وکړي، که پیښه نه شي بس قلارې ناست دي. خپله خوري خو دوی له نه روړي؟ نو خپله کوم ځای کې چې په دا کنده ناست دي، نو خپله به څه وخوري؟
ښه نو د علاقه کې خو ډېر غټ غټ کورونه دي نو اړه چا سره داسې ښېګړې نو علاقه کې هر سړی وایي زما ځان له غریبي ده بل د بل جیب په دغه بسنګ ښه بچي نن خوشحاله دارونه دي خوشحالي روټۍ مو خوړه دوی به ما سکول وي نو سکول ته به تلل زه به خوشحاله وم نو اوس په سکول څه ویم وایي پنسن راوړه کتاب راوړه کاپي راوړه بس دغه منډې ترړې په دغه ته چې کار له لاړ شي نو ته صرف دې لپاره چې د ماشومان له یو دوه ډوډۍ پیدا کړم په هغې ته ټوله ورځ لګي په هغې زه ټوله ورځ لګېم ټوله ورځ زما د اړه سروچ وي بس ماښام به له دوه ډوډۍ راوړې او دا ماشومان د سروب ومي که نه دا ماشومان چې راپسې راشي نو بیا راته ګورېږي دوی په ځای نه کښېني واړه دي که نه نو دا خور دی ته ګوري دا خو هغه ځای کې ځنګل کې چې ناست نه دا خور دقه خور او دوی بیا او دا خور ته را مخکې شي راپسې راشي نو هلته یې زم په دې ووایم چې زه اوس کار وکړم او که تاسو ته وواړم مک ووایم نو بس دغه ژوند دی دې له ما اوس چې 1000 روپۍ ورکولې نو دې ته ما وایي چې څو ورځې به یې کړې تا وایي څو ورځې به یې کړم ما وی یو 10 ورځې به یې کړمه چې لږه دونه خوري خو چې زه ته نه صحیح ده ښه دا ګوره که نه 15 ورځې به یې کېده ونیسه ځان سره صحیح ده که نه او اوس به چې کوم دی نو په رشکه کې لاړ شئ ښه ټیک شو صحیح ته څو ته به ما له دې شرپو هغه ځای نه پیدل راتلې بالکل صحیح به دقه ځای نه چې به راووتم نو ستا دې دوکان سره به بیا کېناستم خپو به مې دړ کړ او بیا به دې ځای نه چې ووتم نه هغه ځای پورې به تلم او بیا دا مور له چې دا ماشوم بوځې دی ورپسې ډېر جاړي نو دلته پیدل بوځي دا پیاده بوځم نو د مورې کمرې شته دلته که نه څه هېڅ هم نشته په پردی کوټه کې دي خو دا ده چې کوټه نه هغوی غریبانان دي او چې دا بوځم نو دا هم جاړي دغه هم جاړي نو بس غونځو نو پیدل روان یې پیاده کله کینو کله روان یو کله کینو کله روان دی خو ورته جاړي خو تا په غېږ کړي که نه نو دا خو زه کله په غېږ کړم هم ستړی کې زه نه شم کولی بیا کوز کړم او چې دوی دغسې جاړي ما ورته ته به ونیسي بس بیا د هغې نه هم زیاته تنګه شم ښه ګرانو کتونکو د دا خپه بیماره وه جسیم عمرزیاره له دوی هم راکړه ورسره چې کوم دی نو دا په دې صابون به دا ټول نن ولامبې ښه او دا به زه اوس اخوا ورته کوز کړم نو به یې لمبم وبې لامبې او بس کپړې به ورته لګي بدلې کړي دا نورې به ورته واچوي ښه او انشاءالله زما داسې کتونکي دي چې ګوري چې اختر له به دوی له نورې کپړې والو نور پیزار به والو انشاءالله ستا کور به هم جوړېږي او صلاح وکړه خو راځې نو دلته کې خپل کور کوم ځای ته به راځم دلته به زما دفتر ته راځې نو بیا به دلته کې زه ځای در کوم ښه ټیک شو د بیرسټر عمر بختیار خان په ذریعه هم کور در کولی شم او د خپل فاونډیشن په ذریعه هم کور در کولی شم ښه ټیک شو خو ګرانو کتونکو د دوی کور جوړول ډېر ضروري دي ځای ورله چا ورکړی دی او یو سړی پې داسې را نازل شوي دی لکه چې فرشتې وي را سره امداد وکړو داسې امداد ورسره چا کړی دی الله پاک دې پیژنم نه مې مخکې لیدلی او نه یې پیژنم نه مې لیدلی او راغې دقه ځای ناسته ومه اسې ځای کې ناسته ومه بس دقه ځای یې راته کچ کړ 1 لک روپۍ ورکړي دي وایي نورې به ورکړم ته تې بېغمه شه بس دقه بنګ مې پکې راته وکړي دي په دا وایي چې زه هغه ځای نه لاړ نه شم چې جوړ شي نو دا یو ډېره ښه خبره ده هغه رور چې کوم دی یقینا داسې ځان له جنت کې ځای کړی دی او نن چې چا دی کې مددونه وکړل نو د هغوی بیل جنت کې دا وله مونږ ګرانو کتونکو له ګوړه ورکړله چې هلته هلته کې دا سپي مې بیا نور څه د نه ونه تښتوي نو دې څیزونو ته به څنګه ګورې دا به څه کوې دې سره نو زه خو د شپې ویده کېږم نه ټوله شپه دوی ته نیغه ناست یم بس دې ته به هم ګورم ما خو خوب ځکه نشته چې یو جاړي بل جاړي ماشي دي ګرمي وي نن به ماړي نو نن به نه جاړي یاره الله پاک دې دنیا او آخر دواړه خسته کړه الله دې آخر او دنیا دواړه خسته کړه الله پاک په جنتونو کې جنت فردوس تعالی درکړه مورې ماښام به ورله چولې مې اوسې که نه او روټۍ به هم دوی له 1 بجې ښه او بالکل ماښام به ورله که خیر خپله پخه کړم چې بسیاره چې ډېره ښه ګوډۍ اوس خوشحاله دې چې وختي جړل وږې وه وږې وه او خپې هم سوځېدې که نه په سړک باندې خپې سوځېدې سړک خو سم نن ګرم و که نه نو خپې هم سوځېدې وږې هم وه دغه یو مې په غېږ کړ دې یو جړلو دغه یوې خواصې خوله روانه کوله ځکه چې لږه غټه هسې دونه یې نه وي هغه دغه کې ستا خپې سوځېدې که نه اوس خوشحاله جامو سره هم خوشحاله او ته ګوډۍ ګرانو کتونکو دا د دوی د الفاظو کې بیانول چې کوم دی نو دا ډېره ګرانه ده ډېره زیاته ګرانه ده خو تاسو ته پته شته چې ضمیر بدل خوشحالي که نه
چې خپله غټه غټه خوري او په غټ غټ ځینو کې د سرار سی او داسې ماشومان په نخره وینو زه وایم چې یو ضمیر والا انسان چې کم دی هغه نشي برداشت کولی بیا نو موږ په خپل هم چې کم دی خو د چو سره خورو خو د بل لپاره ښه سوچ کوو او انشاءالله کم کتونکي هم چې ګوري اعتماد کوي خو یو سړی و چې زه په خپل لاس ورکوم په خپل لاس سره تعاون کولی شي خو یو سړی و چې زما په ذریعه ورکوم نو موږ و چې د کور کې ولا کمره راواچوم او دغه وکړم او دا ګوډی دا مینچي دي که نه نو دا به ولا پخولی شي که نه نو هلته چېرته یو کور والا خو به دونه څه دغه درکوي که نه چې یاره دې بچو له دا نه پخول هر څه کولی شم خو چې څه وي چې څه نه وي نو بس بیا خو هېڅ هم نه هر څه به وي ښه دلته به بیا راځي اورې الله به خیر کړي لاول خو به خلک امداد وکړي که نه انشاءالله کوي به او په دې کې به ځان له جنت ګټي او په دې کې به ځان له ځای پیدا کوي ستا کور به جوړېږي خو چې دا کمې نخرې په دوی تېرې شوي دي که نه نو دا به دغه له نه راولي دلته کې به راځي ښه صحیح ده الله به خیر کړي ګرانو کتونکو د دې خلکو سره کومک وکړئ مرسته وکړئ ایلاب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل رب نه ډېر خوشحاله دی چې په ایمرجنسي بنیادونو کې داسې بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره مدد او تعاون کوي ډېره موده پس موږ چېرته ځای ته لاړو ډېر خلک داسې دغه کوي خو ما د غربت ډېر پروګرامونه کړي دي خو د دوی دا غربت ډېر عجیبه دی چې پلار هم پکې بېبسه شوی دی مور هم په دې نیا باندې 4 بچي پرېښي دي او بس دغه نیا ده نو ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا ګوره جی دا د دې خلکو تاسو ته څه پته را چې په 2 روټۍ باندې دا نیا دې نسو له ټوله ورځ لګوي نو نن دا دې ته غر دی غر چې صرف دا چپړې ولیدې نو څونه خوشحاله شو چپړې وشولې نو په لوړو په جوره به یو شان رواني او جاړي به نو او چې خپو کې بېغنه لاړه نه خپو کې بېغنې لاړې نو تا به ترې ویستې نو خود به مې کې ویستې څه به مې کول هم په دغه ځمکه ورته ناست دی نه په دغه ځمکه ورته ناست یم په دغه ځمکه ورته ناست یم ګرانو کتونکو الله پاک دې په ټولو غریبانانو په خال باندې رحم وکړي چا په چم ګاوڼ کې وي نو غورې ستا په نغري کې خو اور بلیږي خو د بل د نغري خیال وساته زه د دې د ګاوڼ د خلکو دا بدقسمتي ګڼم چې خدای پاک ورله جنت مقور کړې وه الله سره دا تجارت مقور کړې وه او بس بخار ترې ووته انشاءالله د چا چې پکې نصیبه وي د دوی دا کور به جوړېږي.